أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې ذکر وشو چې دیوی یره یا انسان چې مړ شي او ریزه ریزه شي، پس د دې به دې څنګه بیا چې دې ژوندي کېږي او د ده نه به انسان جوړېږي. الله رب العزت ورته د هغې خبره وکړه چې دا به داسې داسې، او بیا د دې د شرکیاتو خبرې نو الله رب العزت ورته فرمایي د جهنم او جنت ذکر وشو. الله ورته وایي وإن منکم، او ټولو ته دا خبره ده چې نشته د یو بندم ستاسو نه الا واردها ای داخلها، مگر دی به داخلیږي په دې جهنم کې. کان علی ربک، دی دغه کار په رب باندې، کان دی علی ربک په رب باندې حتما لازم مقضیه فیصله کړی شوی، نشته دی یو د ستاسو نه مگر دی جهنم ته به داخلیږي. ښه، موږ ټولو ته دا خبره ده. اوس خبره په دې ځای کې دا د اختلاف العلماء فی مسألة الورود، چې د جهنم کې به چې دی ټول بندګان وردننه کېږي، ټول به پکې ذهن کلو ساتي، یو خوا بل خوا توجه مه ساتئ چې په سر یې پوه نه شئ. دا مونږ چې درته وایي چې مونځ وروستو کوې خیر دی چې ترجمه شروع شي، ځکه د مونځ لپاره که وخت نو بیا ټیک ته. اوس که د ماښام ټیم وي نو هغې بیا وخت لږ، هغې بیا ول مونځ کوو بیا ترجمې ته کښېنه. خو که چېرته ماسخوتن لمونځ وي نو هغې کې چې دی وخت ډېر تر سبا پورې، نو اول چې دی ترجمه وایو پس د هغې مونځ کوو. خیر، خبره دا ده چې په سر پوه نه شي، په اخر باندې اړو په ټکي هم نه پوهېږي، په سر یې نه پوهېږي نو په اخر به څه پوه شي. وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. او کاکاګان مو پکې بارګپو لګوي ولګوي چې د ترجمې ټیم شي، بیا به چې دی نو بیا به بیا زبرګان شي، بیا د یو نه چې دی ملا بادر جوړ شي. وإن منکم الا واردها، الله رب العزت فرمایي نشته یو د ستاسو نه مگر آب ورود وردننه کېږي دی جهنم ته. اوس مسله دې کې اختلاف د علماو دی، یعنی مسله د وخت نه داسې را روانه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او حضرت خالد ابن معدان او ابن جریج او یونس او عبدالله ابن مسعود د دې یو رای د جمهور ورسره دي، یعنی ډېر مفسرین دي سره دي. هغې وایي چې الورود د دې نه مطلب چې دی دخول، یعنی جهنم ته به هر بنده داخلېږي. ویم درته بیا درته خبره کوم. او دې سره همدلته یو حدیث دی راغلی د جابر رضی الله تعالی عنه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الورود الدخول لا يبقى برا ولا فاجرا الا دخلها. وی د ورود نه مطلب چې دی هغه داخلېدل دی جهنم ته، نه به پاتې کېږي یو نیکوکار ولا فاجرا نه ګناهګار الا دخلها، مگر دی به د جهنم ته داخلېږي. فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. خو فرق به پکې دا وي چې وبګرځي دا جهنم په مؤمنانو باندې بردا وسلاما، په دې باندې به دا بالکل یخ شي، سلامتیا ولا بشي کما كانت على ابراهیم، لکه چې څنګه شي په ابراهیم علیه السلام باندې. دا یو رایه دیو چې دې ته داخلېدل دي، او دا د اکثریتو دا رایه. بله ډله بل نور کسان وي په هغې کې عبدالله ابن مسعود صاحب د یو خوا قول دی، او عبدالله ابن عباس صاحب هم پکې دی، او خو هغه د کمو خلکو ده. او په هغې کې چې دی هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت دی د عبدالله ابن مسعود صاحب نه دی، مرفوع روایت په هغې باندې شته.
هغه دا چې مراد د ورود نه چې دی هغه پولیسرات دی. پولیسرات چې کوم د زموږ عقایدو مسله ده چې پولیسرات حق دی، نو هغه چې مطلب د دې نه دا دی چې به جهنم به تېرېږي، دا پل چې دی دا د جهنم د پاسه دی، په دې به ور تېرېږي، نو د جهنم د پاسه ته ور تېر شوي، د دې نه مطلب دغه. خیر دا مخکینی چې دې دپاره بیا آیات هم شته. الله رب العزت فرمایي ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، چې چا نیکۍ وړاندې شوې نو دوی به د اور نه لرې وي. نو چې دوی د اور نه لرې وي نو بیا به څنګه په اور کې تېرېږي؟ دوی ورته وایي، نو نور علما ورته وایي چې د اور نه مطلب دا دی چې لرې به وي، چې دوی باندې به اور کار نه کوي، اور به پې کار نه کوي. خیر د اکثریتو هغه رایه ده. نو اوس خبره دا ده چې دا کم کسان په دې تېرېږي، نو جهنم چې دی دا د پاسه طبقه د جهنم ځان له نوم دی. دا ټول جهنمونه دي، بیا د جهنم پکې ځان له د یو جهنم نوم دی. د دې لاندې بیا لارې دي. یو جهنم ته چې بنده ورځي نو به د یهودیانو طبقې ته وردانګي، یو چې دی ورځي به د منافقینو طبقې ته ورځيږي، یو چې ورځي هغه به چې دی د عیسایانو طبقې ته ورځي، څوک به د مشرکانو هغې ته ځي، په دې جهنم نه به ځي. او مسلمان بنده چې پې کله ورځي نو یو مسلمان دی هغه به د سترګو په رب کې وځي، یو مسلمان دی هغه به چې دی پکې یو ورځ تېروي، یو مسلمان دی هغه پکې کال تېروي، یو مسلمان دی هغه پکې به میاشت وځي. داسې مختلف د هر چا خپل خپل اعتبارات دي چې څومره د انسان عمل دی د هغې په مقدار باندې به دې د هغې کې ایسارېږي او نور به بیا بند شي. یعنې جنت ته به صفا ځي، جنت ته به دا به د ده صفایي کېږي. دغه پکې یو خبره. الله هم دو ساتي، الله هم دو ساتي د هر قسم. بس الله دې را باندې خپل رحم. وَإِن مِّنكُمْ أَوْ نِشْتَ دِسْتَاسُنَا يَوْمْ إِلَّا بَارِدُهَا مَگَرِ دَاخِلُهَا دَاخِلِدُونکي دي دیتا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ دَادِي پَرَبْسْتَا بَاندې حَتْمًا لَازِمًا حتمی مقدویہ فیصله کړی شوی. ثم بیا د دې آیات نم پته لګي، ثم ننجي بیا به موږ نجات ورکو. اوس ټول به په دغه ورځي، خو بیا به الله وایي دا خبره پکې ده چې بعض علما وایي کېدای شي د پیغمبرانو دپاره څه مخصوصه بله لار وي، په بله باندې جنت ده. ثم ننجي بیا به موږ نجات ورکو الذین هغه کسانو ته اتقوا چې پرهیزګاره دي، چې یریږي ونظر الظالمین او پرېږدو ظالمانو لره فیها په دې جهنم کې جثیا، په دې جهنم کې جثیا پړمخې په زنګونانو باندې دایمي. الله رب العزت فرمایي وایي چې دا کم بیا جهنمیان دي او ظلم یې کړی دی، یعنې شرک یې کړی دی، وایي دا به بیا دا نور به ترې راوځي، دا خو به په ورتېر شي، صرف دغه لار به وویني، یو خوا بل خوا دا کیسې پیسې به وویني، او دی چې دی دی به پکې همیشه والي لپاره پاتې شي. الله هم دې ساتي. خو دا ټکي پکې یاد ساتئ چې د مسلمان عام بنده چې د کوم د بخښنې فیصله شي په ده به د عذاب مذاب اثرات هېڅ شی نه وي، بلکې بل حدیث کې د مسلم شریف کې دا راځي چې په ده باندې به پرکالي شانتې راشي. الله هم دې وساتي جهنم. اوس ګوره، وَإِذَا تُتْلَىٰ او هر کله چې ولوستلی شي علیهم په دیو باندې آیاتنا، نو ځینې خبرې او پکې ناشنا اور ستا به ذهن یو خوا بل خوا ځي. دا مناظر لا روان دي، الله دې راته آسان کتاب سوچ هم نه یې کړی. ته خو به وایې چې زه خو د مجدد الفساني دویم خورایي یم، زه خو به ډایرکټ بخښلی شوی یم، په دې څیزونو ورتېرېدل دي. وَإِذَا تُتْلَىٰ او هر کله چې ولوستلی شي علیهم په دیو باندې آیاتونه زمونږه بینات ښکاره، قال الذین نو وایي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي. اوس چې کوم کسانو به آیاتونه تلاوت کړو، صحابو به دعوت خورو وغیره، یا داسې به چې کافرانو سره میلاوېدو، نو ای به ورته څه دی به ورته چې ګوره ایمان قبول کړې جنت دی دا دا، ای به ورته زمانه وایي دا چا مجلس غوره دی، پیسې موږ سره ډېرې دي که تاسو سره نه، ای به ورته چې تاسو سره دي، وایي کورونه زموږ ښکلي دي که ستاسو ښکلي دي، ستاسو ښکلي دي، وایي غریبانان خلک تاسو سره ډېر دي که موږ سره، ای به ورته چې غریبانان خو موږ یو، موږ سره دي، تاسو خو مالدار یې، نو ورته چې خدای پاک په دې جهان ښکلي پیدا کړي او ښکلي ځایونه یې راکړي، ښکلي کورونه په هغه جهان به ښکلي راکړي، ځای خپل کوي. الله رب العزت وایي چې نه فیصله په دې نه ده، دنیا خو هر چاله وه، د آخرت کیسه بدله ده. الله وایي هر کله چې ولوستلی شي په دیو باندې آیاتونه زمونږه ښکاره، نو وایي هغه کسان
چې کافران دي للذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي ایو الفریقین کم یوه ډله د دواړو نه خیر غوره ده مقاما د منزل په اعتبار سره د کورونو د مقاماتو په اعتبار سره واحسن ندیه او کم ښکلي ده د مجلس په اعتبار سره یعنی دا دواړه څیزونه زموږ ښکلي زموږ اعلی دي د دنیا په اعتبار سره ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرخصوص و بلال و حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ چرته دغه غلامان غریبانان صحابه ظاهرا د دنیا هیڅ حیثیت نه وکم اهلکنا او څومره هلاک کړي دي منګه قبلهم وړاندې د دوی الله جواب ورکوي من قرن دا جماعتونه هم دوی چې احسنو ډیر ښایسته او ډیر ښکلي و اساسا د سامان په اعتبار سره ته وګوره عادیانو سمودیانو تاریخ وګوره چې په غارونو کې څنګه آبادي کولې اوس هم څوک نشي کولی ورئیا او د شکل و شباهت په اعتبار سره د ښکلیوالي په اعتبار سره الله رب العزت دوی شکل مې ښکلی ورکړو مال اسباب مې ورکړو خو ما ټول هلاک کړي دي اکثریت دغه خلک نو ته وګوره د دې وجې وایي چې په اکثریتو فیصله مه کوه دې ته مه ګوره چې ډېر خلک چې دی کم خوا دي غریبانان کم خوا دي او مالدار کم خوا دي مالدار او ډېر عمرو پسې مه ځه لږو پسې ځه لږ دې وي د کار دې وي لږ دې وي غریبانان دې وي خو د حق خبرې راټینګه کړي د دې وجې علامه وایي وی گریز از طرز جمهوری غلامی پختہ کاری شو گریز از طرز جمهوری غلامی پختہ کاری شو کہ از مغز تو صد خر فکر انسانی نمی آید یا لکے علامہ اقبال وی دنن سبا دا جمهوریت نویزان لرو ساتا غلامی پختہ کاری شو دا یو کس چی اقل مندی و مضبوط اقل خاوند وی بس دا غلام شویدات دا اللہ خد دنن سبا جمهوریت نا وی کہ از مغزی دو ست خر فکر انسانی نمی آیت وی که دسل کسانو دسل خرونو عقلونا رایوزے کی نو دا یو انسان عقل دی نجوڑیگی نو دا خوچ دی سیسا کتابی نشتا یو خوا اصل خرونو یو خوا خو خیاری دا غیر دوار وٹ برابر دی ایسان نشتا نو دا دی نظام لریکا قل ورطا ہوا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حواسو کانا چیوی فی الضلالتی پا گمراہے کی فلیمدد لہو اے نو محلت ورکوی دلرا الرحمن رحمان ذات مدد پا محلت ورکولو سرا اللہ واللہ وقت ورکوی محلت ورکوی اللہ ورتی زکاوتا چی سکے حتی تردی پوری اذا بہا وقت کی راو چی دیوینی ما حغسو یوعدون چی وعد ورسرکلی شویدہ اما العذاب یا عذاب و اما الساعة یا قیامت وارو کی یووینی فسیعلمون بزردی چی دی بوائی من ہوا چی سوک دی فسیعلمون بزردی چی دی بپوشی اللہ کو جواب ورکا کنا پس صحابوی دو اعتراضات کریو نو اللہ رب العزت ہم داغی دو جواب امت کا شان ورکل دا اسم کا مقلان پس صحابوی اعتراضات کی اللہ ہوئی فسیعلمون زردی چی دی بپوشی من ہوا شر مکانا چی سوک دی شریر او خرابا دا مکان پا اعتبار سرا دا غیوری چی سوک دی خکولی دا مکان پا اعتبار سرا اللہ رب العزت وردی زردی چی دی بپوشی چی سوک دی خراب شریر دا مکان پا اعتبار سرا پا جس قیامت کی بپوشی و اضعف جندا او سوک دی کمزوری دا مجلس پا اعتبار سرا جندا دا لشکر پا اعتبار سرا دا لخکر پا اعتبار سرا سوک کمزوری دی ضعفت طالب والمطلوب نو دا چې دا چا چې عبادت کوي هغه هم کمزورې دی بوت هم کمزورې دی کوم چې خدای دی هغه هم څه خدای نه دی د وړو خدای دی او چې کوم عبادت کوي نو دا هم کمزورې دی الله وایي ویزید الله الذین او زیات بکي الله رب العزت هغه کسانو لره اهتدوا چې هدایت یې موندلې دي هدایت یې قبول کړې دي هدن هدایت اللہ رب العزت فرمائی چې کوم بنده ہدایت قبول کړي دي اسلام قبول کړي دي کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ورته پدې استقامت ورنصیب کی الله به د اسلام نورانیت ورنصیب کی الله دې پختواله را نصیب کی والباقی اون ځکه نو مسله دا چې مسله د کمیت نه ده
مسله د کیفیت ده. والباقیات الصالحات او باقیات صالحات او باقی نیک اعمال. نو باقی نیک اعمال څه شي دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. په حدیث شریف کې راځي چې باقیات صالحات دي. په حدیث شریف کې راځي چې باقیات صالحات چې دي هغه منځ دي او هر نیک کارم په حدیث شریف کې راغلی چې دا په باقیات او صالحاتو کې راځي. او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باقیات صالحات اذا مات الانسان انقضى عمله. کله چې انسان مړ شي د عمل کړ شي او د عمل کړ شي الا من ثلاث مگر درې سيزونه د دنه په باقیات او صالحاتو کې پاتې د نیکه کارونه دي پاتې هغه ته پسې هغه سيز ور رواني. صدقه جاریه یو صدقه جاریه چرته مسافرخانه جوړه کړي چرته جمعات کې خخته لګولي چرته لارې لځه ور کړی لار غریب نه تنګ کړي چرته چې دي خلکو مسافر یتیم خانه جوړه کړي چرته چې دي قران اغشتي چرته کتابونه اغشتي او چرته چې دی یو کس لا د علم یعنی یو داسې سیده روان کړي چې صدقه جاریه. دویم نمبر او علم ينتفع به یای چرته علم چاته خودلی نو هغه شجرم د پسې اکشان ور رواني. او ولد صالح یای نیک اولاد پرې یدعو له هغه دلته دعا کوي دا په باقیات الصالحات راځي. الله یې نصیب کړو. خیر غردی عند ربک فنذرمستا ثوابا لجهت د ثواب وخیر مردا او غردی لجهت د واپس کیدو. الله رب العزت فرمایي چې د باقیات الصالحات دا غردی د الله په نسبت دی د ثواب په اعتبار سره او غردی د واپسې په اعتبار سره چې کله د الله رب العزت ته بنده واپس کی یا عمل واپس کی دا الله ته خوښ دی. الله وی اوس دا یو کافر عاص بن وائل دغه د مسلمانانو سره د داسې یعنی بدمعش ټایپ کسو بدمعش سي چې تا دې چلګه 10,000 روپے راکا دا په خلکو چې یو سبل سره ګولي یا د چانه سودا او چرته کې پیسې مې نشتا کله د چانه سو چرته کې پیسې مې نشتا نو دک شان بندو د یو صحابي او هغه ول غلام بیا آزاد شي حباب بن الارض او دغه صحابي چې دی د ډیر خي اسلحه جوړولې دا غټین نو د دې وی چې لکه دا پلانکی اسلحه را جوړه کا هغه چې ول جوړ په د دوه د ډیر پیسې ورولېدلې نو هغه ته بیا وی چې لکه پیسې راکا ورته مړ قیامت کې بګور تاسو واسم قیامت کوي ته بدل در کم کنه چې اختیار له دلته بلا بچی سره کړی د قیامت کې بل الله دین خرا کی نو بس ته بدل لار صدر کوم الله رب العزت ورته داغه په جواب کوي. لاوی افرایت الذی آیاتا ولدها کسلرا کفر چې کفر وکړو دای خندا شانته وکړه کنه بی آیاتنا زمن پایاتونو باندې وقال وی ویل لو تینا خامهارا کوي بمالرا خامهارا کوي بمالرا مالن مال وولدا اولاد اطلع الغیب آیات اطلاع حاصل کړی د غیب باندې د الله ویل د الله په ذات باندې غیب ورته امیت تغذا یا نسلی دا یا کړی دا عند الرحمن د الله سره عهد وعده یا د الله سره وعده کړی دا یا په علم غیب ورته چې خدای ولل تم بچی ورګي کلا الله وی هرگز دا سندا سنكتبو زرد چوبلی کو د بارا زرد چوبلی کو ما هغه سو یقول چې دی وای ونمد له او زیات بکو دلرا دلرا من العذاب دا عذاب نمد بزیاتول سرا دا خبره او د دې سره عذاب نورم زیات شدا ول نورم زیات کو الله رب العزت فرمایي الله دې ساتي او دا دې چې په سبانه ډېر ناز او نیاز کو دا بچي او مال چې الله دې دې وارثان منګو ونرثه او اختیار من به یمنګا او وارثان به وګرځي ګمنګا الله رب العزت فرمایي او وارثان به وګرځي ګمنګا ما ده غسو یقول چې دی وای و یاتین اورا بشمنتا فردا یوازې یک یوازې براشمال اولاد اسبم نه واتخذوا او دین سلیدی من دون الله فمقابله الله تعالی کی ما سوا د الله نه الہتن خدایان یہ د الله نه ما سوا خدایان نسری یا په مقابله د الله کی خدایان نسری لیکونو د پارا دی تشی لهم د جو د پاتای د سفر نسری د دې د پارا چې
چې شي د دیو دپاره عزا ملاتړي دوی دا زمونږ ملاتړي دي ښه یا بله معنا لیکونو دپاره دي لهم چې شي د دیو دپاره عزا څه سبب د عزت دوی موږ ته په دې سره چې دی عزت ملاویږي عزت خو درته نه ملاویږي ځکه چې هغه د خدای په لاس کې تعز من تشاء وتذل من تشاء الله وایي چې چاته غواړم عزت ورکوم چاته غواړم ذلت ورکوم څوک فقیر وي غریب وي په هغې کې زه عزتمن کړم د هغه جنازې له په لږونو خلک راځي او څوک چې دی مالدار وي بادشاه وي داسې د مردارې په مرګ باندې مړ کړم چې څوک والله خوا له نه راځي دا چا په قبرونو باندې چې دي سپي متیازې کوي او د چا قبرونو نه د لرې لرې ځایونه خلک راځي دعاګانې ورته کوي نو دا خو د عزت خو څوک ورکوي وایه الله الله یې د دواړو جهانو زموږ ورته وساتي کلا هرگز داسې نه ده سیکفرون زر دی چې انکار به وکړي بعبادتهم په عبادت د دیو باندې زر دی چې انکار به وکړي معبودین د دوی په عبادت د دیو باندې ویکونون او شب علیهم په دیو باندې ضد او شب ویکونون او وګرځي دا معبودین علیهم په دیو باندې ضد دشمنان عونا بالعذاب یعنی هغوی به د عذاب نورم زیات کړي د دې ضد به وګرځي الله رب العزت فرمایي داسې نه ده د دې کوم څیزونو چې دوی عبادت کوي نو دا به د دوی په مقابله کې د قیامت په ورځ باندې وګرځي الله رب العزت ته به فرمایي چې موږ خو موږ ورته نه دي ویلي چې زموږ عبادت وکړه موږ یې د سره منو نه موږ ته پته نشته چې زموږ عبادت کړی دی او که نه دی کړی نو الله رب العزت وایي دا د دشمنانو به ځي الله هم دې وساتي